درود سلام پتا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم مخامخ د یار جنګ لا ګورا دلته ګلان شته دی معشوقه مې د مولا ګورا السلام علیکم السلام علیکم زه عاشق دی په رښتیا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم پس درود سلام پتا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم نن څه ښکلې زندګي ده ژوند کې مې نصیب شو دغه مسجد نبوي ده السلام علیکم السلام علیکم ښه په خوند او په مزه وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم پس درود سلام پتا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم دا حبیب الله صبري ګورا خو کې نظارې دي په خپل کور کې ارماني ګورا السلام علیکم السلام علیکم هسې پروت په بستر وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم پس درود سلام پتا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم پس درود سلام پتا وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام علیکم السلام علیکم نن پوره مې ارمانونه شو تیره جدای شو په نصیب مې وصالونه شو السلام علیکم السلام علیکم زړه کې پټه کلمه وایم تګې دیدن تګې یم راغلی یو مېلمه وایم السلام السلام علیکم ملګرو یو ځل بیا زما کړی کوټ لیکلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو په دې مقام یا په علاقه زاخل بالا په محله خټک آباد راغلی ویزټ مو کړی دی دلته کې د الله پاک د یو کور مسجد د محلي خلکو مو یې ته لکه ریکویسټ کړی او مو یې الحمدلله نن راغلی یو دی ته ویزټ کوو تاسو ته به پکې کلیپ ریکارډینګ کوو په دې د الله کور کې په مسجد کې چې کوم دی نو څه کارونه لکه شوي دي څه پاتې دي خو چونکې دی سره لکه فنډ نشته دی نو کارونه په دغې وجه باندې پاتې دي نو موږ پوره د الله دې رضا چې موږ یو چې یاره د ویډیو ریکارډینګ وکړو که په دې کار خیر کار کې د الله په کور کې څوک خپل ځان طرف نه څه لکه صدقه جاریه کول غواړي نو دا ډېره ښه موقع ده ټولو نه اول خو د مسجد چې کوم د بار بلډینګ تاسو وینئ د دیوالونه وینئ دې ته لکه د پلسترو ضرورت دی لوکلي دا کلی غوندې کې دی وړیکې څنګه چې تاسو سټارټ ویډیو کې به کتلي وي خو لکه دی کې لکه دلته ماشومان هم راسي سبق پکې یي د قرآن او دې نه علاوه چې کوم دی مونځ هم پکې کېږي ما سره ما د ټیم ملګري ماجد خان سکندر شاه اینډ پرویز لالا دی هم راغلي دي کار اولي سره به دی نه معلومات اخلو چې دې کې څه څه ضرورت دی خو ظاهره دی موږ ته ویلي وو چې یاره یو خو دا بار بلډینګ تاسو وینئ ټول لکه بار طرف نه پلسترو ضرورت دی او دې نه علاوه چې کوم د مولانا صاحب دپاره دی کمره ده دا تاسو کتل شئ لکه دې کې ټولو نه اول خبره خو چات دی لنټر د لنټر ضرورت دی اوپن دی موجوده ټیم کې دا دی د مولانا صاحب دپاره لکه کمرې غوندې کې بندوبست کړی دی دې کې د لنټر ضرورت دی دې کې به سریا لاګي سیخ به لاګي سیمنټ به لاګي شګه باجري کرش وغیره دا مټیریل به لاګي د هغې نه بعد چې کله بیا لکه لنټر وشي
نو بیا به د پلسترو ضرورت وي، د پینټ، د رنګ روغن، د بجلی خبرې به وي پکې، لکه فټینګ به پکې وي، کنیکشن به پکې وي، دا کړکۍ شوې او دغسې لکه د دروازې شوې، فرشونه شو. نو موږ الحمدلله خپل د کلي جوماتونو، مدارس، مدرسو سره چې کوم دی آوټ سایډ اپله د کلو نه، د علاقو نه چې موږ ته لکه ریکویسټ وشي، بیا موږ راشو دغسې ویزټ وکړو او پاره د الله د رضا چې کوم دی دا ویډیو تاسو سره شیر کړو. بس تاسو بیرونه خویندې موږ چې کوم څومره وي کوټلي کلان اینډ سلیخانه چې څومره بار مسافر دي هغې بیا لکه موږ سره رابطه وکړي. ها نو دې پله مجید لکه پلستر پاتې دی، دا د مسجد لکه شاته دا هغه تاسو وینئ جي ایننه مسجد ته به هم ورسو، ایننه به هم درته ریکارډینګ کوو. خو لکه غټه خبره دا ده چې موجوده ټیم کې دی ته لکه د کمرې د لنټر د مولانا صاحب دپاره، قاري صاحب دپاره، او د دې نه علاوه د پلسترو کار شو، فرشونه شو، کار پکې لکه شته دی پکې. ایننه ورسو جي او ایننه لکه مسجد چې کوم ایننه ضرورتونه دي اب هم تاسو په دې ویډیو کې ووینئ. خو کوشش وکړئ که څوک لکه دې کې دا صدقه جاریه کار دی، په دې کې څوک حصه اخیستل غواړي موږ سره کانټیکټ کولی شي. ها راځه ماما دې خوا راځه. او بورینګ کار خو دغه دی، کووي کار لکه شوی دی. اکثر ما ته بار فیملی وایي چې کنه یاره چې ته جومات کې وي یا مدرسې کې وي د کووي د بورینګ خبره وکړي، خو هغه لکه دا دی چې د اینې بورینګ کار شوی دی، پایپونه وغیره لوړ دي. او دا مشر یې دې محلې دی، دا لوکلي لکه وړوکی جومات دی. ها دې کې چیپ شوي خو رګړۍ نه ده شوې، صفایي غواړي. ها نو د اینې دا بار داسې برنډه غوندې کې د دې چې دلته به داسې سا پر چات غوندې کې اچوو چې دا برنډه د اینې بار خلک بیا په ګرمۍ کې په میر کې نشي درېدی که نه. دا یو طرف لیاره دغه ده او بله د محلې نه چې کوم دی نو دا لاندې طرف نه دا ګیټ ته نو دې کې لکه دروازه به دې کې به هم لاګي. د اوبو سیسټم شوی لکه د وضو د اوداس چرادون چې کوم ځایونه دي هغې کې د اینې لکه کار شوی دی، نلکې وغیره پایپونه لګېدلي دې پله دا اینې دا ځای پاس چې کوم ها دا ټینکۍ د اوبو. مسجد فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها. نو دې نوما باندې دا مسجد دی. راځه دا ایننه مسجد چې کوم هغه دی دې کې چپس لکه شوي دي، صرف رګړۍ پکار ده. ها دا ایننه موږ مسجد ته اوس ایننه رولو او دې باندې لکه پوز دی تیار چاته اچولی او شاید بس دې لکه داسې دی چې مسجد آباد دی. دې کې به چې کوم دی نو دې ته لکه د هغه نه دي د لمانځه دپاره د صافونه جنمازونه شو، قرآن شریفونه شو، ماشومانو دپاره سپارې شوې، قاعدې شوې، دا هم ضرورت شته. او د مشر ما ته ووایي چې کنه یاره موږ په دې کلي کې چې کله بیا فوتګي وشي، مړی وشي، نو د مړي دپاره چې کوم کاټ وي نو هغې هم موږ ته ضرورت شته. عرضي یې نه دی بیا لکه مړی دا په دې کاټ کې دی بندوباست کې صرف پاس دا فریم یې په جوړ کړی دی. وایي موږ په کلو کې چې څنګه لکه څه ټیم کې چې فوتګي وشي مړي دپاره چې کوم کاټ وي نو هغه لکه د سټیل نه جوړ وي او هغې کې پراپر داسې وي چې ته پکې لکه مړی پکې لمبولم شي، هغې نه بعد بیا مقبرې ته یا جنازګۍ ته پکې وړلم شي. نو دې خبرې هم ریکویسټ وکړو چې کنه یاره موږ ته که دې بندوباست وشي. نو بس څوک هم چې په څه قسم ته لکه دې سره مدد هیلپ کونه غواړي، دا مسجد دی د الله کور دی. موجوده ټیم کې د اینې د یو صف هغه ساره پورې پکې پروت دی او شاته چې کوم دی نو د مسجد چې کومه حصه ده هغې کې لکه صفونه نشته دی. خو ټولو نه اول غټه خبره دا ده چې دې رګړهیي کونه ده، دې کې چپس دې کړي دي په دې فرشونو کې، خو رګړهیي لکه کونه ده دې سره فنډ نشته. نو انشاءالله د خیره سره موږ به خپل چې څه منډه تړله وي، خدمات وي، څنګه چې تاسو په ویډیو کې وینئ نور ځایونو کې موږ خپل ایفرټس فی سبیل الله پاره د الله د رضا پیش کوو. او دې مسجد ته چې موږ راغلي خو بس د قاعدې دا امید و چې کنه یاره تاسو په ذریعه ډېرو مسجدونو مدرسو سره هیلپ شوی دی نو چې دې سره مو وشي. نو کوشش وکړئ څوک هم چې هیلپ کونه غواړئ. ماما ستا نمبر څه دی ټلیفونه؟ ماما ستاسو نوم څه دی؟ نیک عمل شاه. تاسو لوکلي د دې محلې یې که نه او د دې جومات چې څه منډه تړه خدمت وي تاسو یې کوئ.
ها نو نیکمل شاه ماما چې کوم دی نو د مسجد چې کوم دی نو خپل چې څه خدمات ته کوي دنه به ټلیفون نمبر ورو او که څوک لکه ډایرکټلی دې سره کانټیکټ کوونه غواړي نو په دې ټلیفون نمبر باندې رابطه وکړي چې څه نمبر دی ماما 0313 80 80 58 227 227 یو ځلې بیا ووایه 0313 80 58 227 دا به درته زه په دې سکرین باندې دا نمبر پرېږدم نو که څوک ډایرکټ دې سره کانټیکټ کوونه غواړي په دې کار خیر کور کې د مسجد په دې تعمیر کې په دې کمرې کې دې چې څه ضرورتونه دي نو ډایرکټلی ورسره کانټیکټ وکړي نو به ډېره ښه وي دغسې جي دا لکه دې طرف ته هم د مسجد چې کوم دی نو دا مکمل دی نه د پلسترو کار پاتې دی لکه دا پاس مینارې ته لګېدلي دي دا دیوال دی او ورسره چې کوم دی نو دا دې پله دیوال دی نو بس کوشش وکړئ لکه په دې کار خیر کار کې د مسجد په دې تعمیر کې په دې پلسترو کار کې نور چې دې څه ضرورت وي تاسو لکه کوشش وکړئ دې سره چې څه نه څه وي څه واس مو کېږي دې سره پکې مدد وکړئ چې دې د نیمګړي کارونه راغونډ شي او دې اجر و فایدې به تاسو ته په دنیا او آخرت کې انشاءالله د خیر سره میلاویږي بس په دې امید سره چې موږ نورو مسجدونو مدارسو سره خپل چې څه خدمات پیش کړی تاسو په وړاندې دی او دې سره به هم چې کوم نه تاسو هیلپ او مدد کوئ چې دې د تعمیر کمپلیټ شي په دې موقع بس موږ روندي کوو انشاءالله بیا به بل کلیپ سره بیا راشو تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ و الله پامان السلام علیکم پس